السلام علیکم دا سیف کیر ټرست انټرنیشنل دی. زه عمر زاده یم او دلته کې ایز ا سایکالوجسټ یا ماهر نفسیات کار کوم. دې اداره کې د نشهیي او د ذهني بیمارانو علاج کیږي. د دې سلسله کې زموږ څو ویډیو پروګرام هم شروع شوی دی. نن به موږ خبره کوو چې دماغي بیماری څه څیز دی یا وټ از منټل ایلنس. نن به په دې خبره باندې خبرې کوو. ذهني بیماری هغه بیماری ده په کوم کې چې زموږ سمجھ بوج کار پرېږدي، زموږ فکر پکې کمزوری شي یا کار پرېږدي. د دې نه علاوه جذبات او احساسات زموږ متاثر شي. نو موږ ویلی شو چې دا منټل ایلنس دی یا ذهني بیماری ده. اوس منټل ایلنس یا ذهني بیماری کې څه وجوهات دي چې انسان بیمار شي، ٹھیک ده، او یا کم بیماری کم اثرات دي چې په انسان باندې راشي. نمبر 1 تھاټس چې کوم دی نو سوچ ته وایي. سوچ کې زموږ څنګه تبدیلی راشي. سوچ زموږ داسې شي چې موږ کله سوچ کوو چې څوک موږ ته نقصان رسوي، یا زموږ یو داسې سوچ ساز شي چې هغه سوچ په ظاهري دنیا کې کول پاسیبل نه وي، هغسې کار کول موږ نشو کولی یا نه کېږي امپاسیبل خبرې. دویمه خبره دا ده چې داسې سوچونه چې یا بل سړی موږ ته نقصان رسوي، یا داسې سوچونه راشي چې څوک موږ ته نقصان د رسولو کوشش کوي، یا زموږ د څه نه یره پیدا شي او داسې یره پیدا شي چې هغه ممکنه نه وي، په پاسیبل نه وي په عامه زندګۍ کې. نو دلته کې زموږ په سوچ کې نو فرق راشي او دغه سوچ په وجه باندې زموږ پرسپشن خراب شي، محسوسات. دویم چې کوم دی موډ یا طبیعت. په طبیعت کې زموږ څه خرابي راشي. طبیعت زموږ اپسیټ شي، خپه یو موږ، پریشاني، انزایټي، ډپریشن یې موږ ده. د دې نه علاوه موږ د معاشرې نه بیل شو او د معاشرې نه ځان نه چې کله شو نو د دې نه سیوا زموږ طبیعت خراب شي. څوک فیس کولی نشو، د چا څه لاس نشو میلاولی، د چا څه خبرې نشو کولی، د چا ته خپله مسله نشو پیش کولی. نو دلته زموږ په طبیعت کې خرابي راشي. دریم نمبر محسوسات ته په انګریزي کې پرسپشن وایي. په پرسپشن کې موږ ته داسې چیزونه په ذهن کې راځي چې هغه پاسیبل نه وي. بعضې خلکو ته اوازونه راځي په غوږ کې، بعضې داسې بیماران دي چې هغه ته یو جدا لار ورته د مار په شکل کې ښکارېږي. بعضې داسې بیماران دي چې هغه وایي چې د شپې زما څه چا لاس ټچ کو، حالانکه پاسیبل نه وي، داسې چېرته مو څه چا لاس نه وي ټچ کړی. بعضې بیماران وایي چې مسلسل د چا خبرې اورم یا ما ته د پاسه نه څه خبرې کېږي زه اورم او دا پاسیبل نه وي. نو زموږ پرسپشن یا محسوسات خراب شي. چې کله دا درې واړه زموږ طبیعت خراب شي، زموږ سوچ خراب شي، زموږ پرسپشن یا محسوسات خراب شي، نو څلورم نمبر خبره زموږ په خوی کې فرق راشي یا زموږ په کریکټر او په کردار کې فرق راشي. غیر ضروري موږ یره محسوسو، غیر ضروري موږ خبرې کوو، غیر ضروري موږ د ځان څخه خبرې کوو، د خلکو سره ډېرې زیاتې خبرې کوو او د دې نه علاوه لانجې کوو، د دې نه علاوه بېجا غوسه کوو، په سمه خبره باندې غوسه کوو، د چا خبره برداشت کولی نشو، په کور کې د ملګرو سره په خپلوانو کې برداشت په موږ کې کم شي. نو دې نه پس موږ دې بیمار ته ضرورت پیښ شي چې دا په یو اداره کې داخل شي د ذهني بیماری علاج لپاره. نو ذهني بیماری هغه څیز دی چې زموږ سوچ فکر پکې کار پرېږدي، جذبات متاثر شي. د دې نه علاوه په سوچ کې په طبیعت کې فرق راشي. محسوسات زموږ داسې شي چې هغه غیر ضروري وي، غیر حقیقي وي او د هغه نه وروسته زموږ خوی کې خرابي راشي، زموږ په رویه او اخلاقو کې خرابي راشي. نو د دې نه پس موږ دې ته ذهني بیمار یا منټل ایل پیشنټ ویلی شو.